بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو دا مخال زه په شهید های سکول کې موجود یم، کم شیرپو کې بلکې زمونږ کلی دی. الحمدلله دغه سکول چې کومه ترقي کړې ده په کم شمېر کې چې په دغه کې طلبه او طالبات زده کړه کوي، نو دا د ستاینې وړ ده. او بل دا په یو داسې نوم باندې ده چې خیاط محمد خان شیرپو شهید، هغه ټول پښتانه چې کوم دی نو خپل لیډر ګڼي او دغه پښتنو دپاره هغه وینه توی کړې ده. بل د دې چې کوم ایم ډي دی پل رحمان صاحب، نو پل رحمان صاحب د دې علاقې دپاره د تعلیم په مد کې ډېرې زیاتې قربانۍ دي. بیا زمونږ خور چې کومه ده د هغوی کوروالا ده شاهین سلطانه، ډسټرکټ ممبره پاتې شوې ده. دغه شانتې د مختلفو کمیټو چې کوم دی هغې ته مشري حواله شوې ده او د زنانو د حقوقو دپاره په پښتونخوا کې بیا په خاصه توګه چارسده کې د هغې اواز چې کوم دی هغه د چا نه پټ پناه نه دی. بل زموږ په شیرپو کې الحمدلله دغه شعور شته دی چې دلته کې په بچیانو باندې خپل والدین سبق وایي او دغه بچیان چې کوم دی میډیا ته هم راځي، دغه بچیان چې کوم دی برمله خلکو ته دا غږ هم کوي چې حیا شهید ماډل سکول ته راشئ. په دې زموږ باندې یو قدغن دی، یو قدغن چې کوم دی کوم نوم چې دی له ورکړی شوی دی هغه یاد خان دی. دویم قدغن دا دی چې زموږ مشرانو سبق ویلی دی، نو د پل رحمان صاحب او عادل صاحب د دوی چې کوم دی دلته کې تعلیمي مد کې ډېرې خلې ځلې دي. او لومبني په دې شیرپو کې د کتابونو دوکان او سټیشنري وه، ډېرو غریبانانو چې کوم دی وس پې نه کېده، نو د هغوی نه به چې کوم دی نو کتاب کاپۍ هغه اخیستې. نو دغه سکول چې کوم دی مونږ خو خلکو ته هم دا دعوت ورکوو چې راشئ ازمېږو کې. او دې وخت کې چې کوم دی مونږ سره پل رحمان صاحب لورکۍ او نو هغې سره هم نن زه خبرې اترې کومه چې د هغې لوریانو چې کوم دی هغې هم په دې سټیج باندې پرفارمنس وکړو. بیا د پل رحمان صاحب بچي چې کوم دی د خپل ځان سره داخل کړي دي، یعنې ښه وسې کېږي. په بل سکول کې خو په خپلو میډمانو باندې اعتماد دی. په دې سکول چې زه څومره بحث کوم هغه به کم وي، خو به هر حال دغه طالبات یې مې خوا کې ولاړې دي. تاسو څوم کلاس کې؟ ایډ بي کې. څه وایې دې سکول باره کې؟ دا سکول چې کوم دی دا ډېر زیات ښه دی. دې هغه ټیچران چې کوم دي هغوی هم ډېر زیات ښه دي، ښه پوره صحیح دي. هغوی د لاس چې کوم دی هغوی د بدولت له لاسه موږ دا اوس ډېر زیات رارسېدلي. تا نن څوم پوزیشن واخیسته؟ فسټ. دلته د پردې انتظام دې ته په کوم نظر ګورې؟ دې دا هم چې کوم دی ښه صحیح سکول دی، دې ته راتلل پکار دي. هغه جینکو ته هغه میندو ته څه میسج ورکوې چې دوی دې ځای نه خپلې بچې لرې لرې لېږي؟ هغوی چې کوم دی پکار دا چې دلته دوی سکول ته راولي، ځکه چې کوم دی دې ټیچران هم ډېر زیات ښه دي او نور هم چې کوم دی دا سکول په هر لحاظ سره ډېر ښه دی. دا سکول په هر لحاظ سره دا دی طالب علم چې کوم دی خبره ده. ښه دا بله بچې را سره موجوده ده، ته څویم کې؟ ایډ بي. ایډ بي کې تا څویم پوزیشن واخیسته؟ سیکنډ. څه وایې دې سکول باره کې؟ د دې سکول ټیچران ډېر زیات قابل دي. او بل زه دا خبره کوم چې کوم هلکه دې سکول لپاره دا وایي چې دا د دې سکول د بورډ مارکس ډېر کم راځي، نو دا ډېره غلطه خبره ده. کوم کس چې محنت کوي د هغوی مارکس به ښه راځي، کوم کس چې محنت نه کوي هغوی مارکس کم راځي. چې کوم کس محنت نه کوي نو هغوی مارکس کم راشي، بیا هغوی وایي دې سکول مارکس کم راځي. دا ډېره غلطه خبره ده. غلطه خبره ده. ښه تا نن هغې ماشومانو ته ته څه پیغام ورکوې؟ هغه ماشومانو ته زه دا پیغام ورکوم چې هغوی دا نه وایي چې دې سکول مارکس کم راځي، چې راشي دلته کې که نه چې دې سکول کې داخله والي که نه نو هغوی به که هغوی محنت کړي د هغوی مارکس به ډېر ښه راشي. هغه والدینو ته موږ د ووایو چې خپل بچي لرې لرې لېږي، خو حیا شهید ماډل سکول ته راشي نو خوشحاله به وي خو خفه به وي. خوشحاله به وي ډېر زیات، ځکه چې دې سکول هر لحاظ باندې ډېر ښه انتظام دی، رزلټ یې ډېر ښه شته وي، ښه پرفارمنس یې ورکوي، هر څه پکې وه. میډمان یې سرخواري کوي؟ جي ډېر زیات قابل سټوډنټس ټیچران دي دې سکول. زه نه وایم چې دې سکول نه غیر به بل ټیچران قابل وي. د دې سکول نه بغیر به بل ټیچران قابل وي. بله مهمه خبره کومه چې دې کم ایم ډي دی پل رحمان صاحب، نو یو خو نه د نقل په حق کې دی او نه دغه چې یاره تعلق جوړ کړي او ښه پوزیشن راولي. د دې ماشوم چې کوم دی نن چې په کم سکول کې هم داخل دی نو حیا شهید دغه سټاف ته چې کوم دی خراج تحسین پیش کوي. ښه بله بچې را سره ده. ستاسو نوم دی؟ حنیفه. حنیفه ته څویم کلاس کې؟ زه کلاس 4 کې. کلاس 4 کې. ته د شعورونه دې کلاس کې د سکول کې خوشحاله؟ ډېر نن خوشحاله. د څویم پوزیشن واخیسته؟ نن مې تھرډ پوزیشن واخیسته. دا تړ ولې کم کار دی کړی؟ راتلونکي به خالي. ښه ماشومانو ته څه پیغام ورکوي؟ زه ته پیغام ورکوم چې دې سکول ته راشي، دا ډېر ښکلی سکول دی. دې کې ټیچران هم محنت کوي او میم هم ورسره ډېر محنت کوي. میم هم کوي. ښه ته څویم کلاس کې بچي؟ سر کلاس 4. کلاس 4 کې. تا خو لوی ایوارډ اخیستی. ښه بل کتونکو وګورئ، ښه دا ایوارډ چې دی یو ماشوم له په کوم انداز کې جوړ شوی دی، باقاعده پې تصویر چې کوم دی هغه پې اچولی شوی دی، نو دې ته وګورئ. ښه څه وایې دې باره کې سکول باره کې؟
دا سکول ډېر ښه دی. زه کوشش به کوم چې خپل ملګرو ته هم چې دا دې سکول ته راشي. دلته داخله والي. یس سر. ستاسو نوم دی لکه؟ محمد علي. محمد علي د کوم ځای؟ د کانو کې. او کوم سکول کلاس کې؟ کلاس پریپ. کلاس پیپ کې. او ایوارډ دې واغسته؟ ایوارډ یې واغسته. ښه راشي دی خوا کتونکو پلرحمان سر چې کوم دی یعنې د دې سکول چې ایم ډي دی نو دا د هغې بچی ده او د شاهین سلطان صاحبه چې کومه ده د هغې بچی ده. دا خو بل لري صفت پکوي خو زه دا وایم چې د دې یو دا خواهش و چې زه دې په بل چېرته ښه اداره کې په بله غټه اداره کې سبق ووایم خو دا څه محسوسوي نو څه وی په دې مقام؟ زه بس ویم خو اوس څه ویم نو بیا به دا حال کوي چې لکه د دې سکول خپل دی نو هغه زه تعریف یې کوي. زه دا بل څه نه یم دا وایم چې د دې سکول کې مونږ یو نو مونږ سره به ټیچرس چې دی هغه راکې پرنسپل سره ورته ویلي چې لکه دوی کې به فرق نه کوئ. مونږ که په پرنسپل سره دا کولیم شي چې هغه ماله فسټ راکړي خو هغه پرنسپل سره چې دی مونږ ټولو کې فرق نه کوي. مونږ ټول یو شان بچو. بس زه نور څه نه شم. هسې بیا هم څه دغه ورکوي چې دلته کې تاسو سره خو زه فرق نه کوي هر چاله کوي که نه ستا پوزیشن څه دی چېرته بل سکول ته دې تګ زړه غواړي که نه؟ نه دا سکول ښه دی ټیچرز هم بیسټ ټیچرز دي او زه بل سکول ته تګ نه غواړم ځکه چې بل سکول ته زه دې سکول کې خوشحاله یم نو بل سکول ته تګ نه غواړم. دا سکول مې خوښ دی. زه نور سټوډنټس ته هم وایم چې دې سکول ته راشئ دلته به خوشحاله یې. او ماشومانو سره مینه کوې که نه هسې نه چې خپل روب پېښئ؟ نه مونږ ته څنګه چې ټیچرز نور ماشومان پنشت کوي دغسې مونږ هم کوي. پرنسپل صاحب ته دا نه وایي چې دوی که فرق وکړي دوی چې ټیسټ غلط کړي پنشت کوی یم چې څنګه هغوی سره خپل لکه رویه کوي هغسې مونږ سره هم کوي. دلته مونږ به د والدینو سره هم خبرې اترې کوو. زه بیا وایم د شیرپو خلکو ته زما دا خواست دی تاسو به وایي چې بلکل یک طرفه لګیا دی خو زه په شیرپو کې مو دا د حیات شیرپو په نوم باندې دغه سکول دی شهید وطن حیات محمد خان شیرپو نو په مونږه ټولو باندې چې کوم دی ذمواري جوړیږي ځکه چې مونږ د شیرپو یو د شیرپو د هغوی شیرپو کړې ده. ښه خپله پېژنګلو کې څه وایي ستاسو بچي دلته څو دي؟ السلام علیکم. زما نوم امین دی. زما بچي دلته ماشاءالله څلور بچي دې اداره کې سبق وایي او نن زما څلور بچو پس پوزیشنو اخیستي په هر کلاس کې څلور ماشومانو. زما خو دې ټول زموږ چې څونه شیرپو خلک دي زموږ د ډسټرکټ چاسدې خلک دي یا تحصیل تنګي خلک دي زه دوی ته دا میسیج ورکوم زه دوی ته دا خبره ظاهروم چې نن دې راشي وګوري دا پروګرام دی وګوري. زما بچي دې سکول کې سبق وایي دا تقریبا 9 کې د یو زما لور یو زوی مې په 8 کې دی بل 4 کې دی بل 2 کې دی نو د ډیر وخت نه زما دې سکول سره تعلق دی د دې بچو په ذریعه باندې او زه دې ټولو خلکو دا میسیج ورکوم چې دا یو بهترینه اداره ده په هر لحاظ سره. د دې سټاف چې کوم دی کو میل دی او کو فیمیل دی ډیر با پرده او ډیر محنتي دي په هر لحاظ سره او کوشش د هر مور پلار وکړي چې خپل بچو له ټیم ورکړي او یو داسې اداره دی ولا منتخب کړي لکه څنګه چې حیات شهید ماډل سکول شیرپو دی. ډېره مننه. حیات شهید ماډل سکول دی داسې اداره دی ولا خوښه کړي. ها کتونکو پروګرام به ختمو خو دا خبره ضرور کومه چې زه د شیرپو اوسېدونکی یم ما له خپل ځاني یا شهید ماډل سکول چې زه څومره صفت وکړم نو هغه به کم وي. د هغې غټه وجه دا ده چې کم یتیم یسیر ماشوم وي کم بې وسه بې کسه ماشوم وي نو هلکه آیا شهید ماډل سکول کې هغه داخل شوي دي او د هغه چې کوم دی نو یو ښه خصمانه شوې ده نو خپل بچي راولئ دلته کې یو یتیمانو ته پکې فری تعلیم دی بل چې کوم دی دلته کم سټاف دی میل دی فیمیل دی ډېر خواري کوي ډېر محنت کوي او دا خپل سکول خپل وګڼئ او د شیرپو خلکه خو ضرور چې کوم دی په حیات شهید ماډل های سکول کې خپل بچي داخل کتونکو په دغه حیات شهید ماډل های سکول کې موجود یم اعزاز په دې تحصیل تنګي کې او بیا په دې شیرپو کې دې سکول ته په دې ترلاسه دی چې هر کال دې کې فنکشن کیږي د ماشومانو ټیلنټ چې کوم دی خو هغه میل وي او خو فیمیل وي هغه په سټیج باندې هغه والدین په خپله ویني بیا والدین چې کوم دی دغه سکول ته ډېر په ګڼ شمېر کې راځي. ما ذکر وکړو د شاهین سلطان صاحبه د دې چې کوم ایم ډي دی پلرحمان صاحب دا د هغوی کوروالا ده دوی ډسټرکټ ممبره پاتې شوې ده او دغه شانتي سیاست کې چې کوم دی د دوی یو نوم دی او چې کوم ځای کې اجتماعي مسله راغلې ده دا ورله رسېدلې ده په دې سیمه کې د ظالم خلاف اواز پورته کول د نشهي توکو خلاف اواز پورته کول هغه شاهین سلطان چې کوم دی اوچت کړی دی. بله مهمه خبره ته کوم چې د مهمو
سوکو یعنی د کمیټو ضلعي انتظامیه چې کومه ده مشري دی له ورکوي. خو کله هم د دې خپل سکول ذکر نه دی کړی او زمونږ ورته دا خواست دی چې میډم خو هغه اړخ ته ته کوم خدمات کې نو د تعلیم دا کومه رڼا چې په دې سیمه کې خوره کړله نو دا هم یو ډېره مهمه خبره ده. نو دې هم لږ پرچار پکار دی او د دې سره سره زما چې پړه نن کومه خبره ده نو زمونږ د شرپو خویاندو کې هغه شعور راغی چې هغه میډیا ته راځي برملا خبرې کوي. هغه والدینو کې دا شعور راغی چې په خپلو بچیانو باندې سبق هم ووایو او هغه چې کوم دی په میدان باندې د ولس خدمت هم وکړي او په میدان باندې چې کوم دی دغه جینکۍ خبرې وکړي. نو موږ سره نن په دې مرکه کې یو شمېر جینکو خبرې اترې وکړئ، په سټیج یې تقاریر وکړل او بیا به راځو خیا شهید ماډل های سکول کې به خبرې اترې کوو. میډم زه به همدغه پوښتنه کوم چې دغه زنانو له کوم اواز ورکول د زنانو په دې معاشره کې کم کردار دی. دلته کې مور پلار چې کم دی په جینۍ باندې تعلیم وکړي نو کور یې بندیوانه کړي. خو نن څه وینئ چې څه چینجز راغلل دې کې بیا د آیا شهید ماډل های سکول کوم کردار دی؟ ډیره مننه لفخان وروره. ته خو زمونږ د کلي تاسو ته پته ده د هر څه نه تاسو خبر یې. خو زه وایم چې د نن نه 14-15 کاله مخکې کله چې زه دلته شیرپو ته رالم راواده شوم نو چې ما دلته حالاتو کتل تنګي کې مو داسې خو لکه په دې سیمه باندې ډسټرکټ 400 کې لکه ما ته مخکې د سیاست یا د بار وروتو اجازت نو چې زه باقاعده وروتم سیاست ته ما وکتل د حالات د ښځو وکتل ما نو هغوی په خپل کور کې خبره ډاډه نه شوه کولی. نو لکه دا چې د هغې وخت نه ما لکه دا سټرګل شروع کړل. ما خپل خاوند ته وویل چې لکه ضروري خو نه ده چې ښځه د خلکه صرف بس د دې دپاره راولي چې کار دی او روزګار دی او کینو بس هغه د دې خو یو ډېر اهم کردار دی. تاسو ته پته ده چې لکه یو مور تعلیم یافتهی یو مور تکړی په خبره پیږي نو هغه مخکې لکه د اولاد د هغې نه هغه هر څه زده کړه کوي. نو لکه دا شیز چې کوم دی د دې کې زما زیات فوکس د ښځو ځکه دی چې هغه پوره خاندانونه جوړوي. نو یوازې دا نه چې لکه ښځه دې تعلیم وکړي او هغه د کور کینی څنګه چې ما لکه باقاعده تعلیم کړو او لکه ما ته هم اجازت نو د بار ووتو خو لکه زما خاوند ما ته وایي چې لکه تا کې دا کوالټي شته چې ته بار تلی شي د خلکو خدمت کولی شي نو بالکل روزه. نو لکه زه ستاسو د پلیټ فارم په توسط سره د فیمیل ته هم دا وایم چې ټیک ته تاسو ته کلم د کور د طرف نه د پلار رور د خاوند د طرف نه داسې اجازت ملو شي نو تاسو خپل داسې کردار ادا کړئ چې هغه د مخکې خلکو دپاره یو رول شي چې هغه وویني ستاسو رور ویني ستاسو خاوند ویني ستاسو پلار ویني او هغه په تاسو باندې فخر محسوسوي. لکه ټیک ته ما ته د کور د طرفه د رونو د طرفه دا اجازت نو خو لکه اوس چې هغوی زما دا کم کردار ګوري او هغوی شا په شا زما دا خبرې اوري ځکه چې څوک هم په چا پرده نه اچوي نو هغوی په دې شیز خوشحاله دي چې او خدای زمونږ په کور کې هم دا لیاقت کېښوده چې هغه د سړو نه زیات هغه کردار ادا کوي. نو لکه زه ستاسو په دې چینل په تھرو باندې هغې فیمیل ته هم دا وایم چې لکه تاسو سبق ووایئ نو کور مه کښېنئ، روزئ د خپل مور پلار مټې جوړې شي. ضروري نه ده چې زامن د خلکو له کارونه کې لوړ هم د زامنو شان کردار ادا کولی شي خو د ټولو نه غټه خبره دا ده چې تاسو داسې کردار ادا کړئ چې خپل علاقې له خپل ډسټرکټ 400 له یا هر ځای کې چې تاسو خپل نوم پیدا کړئ. صحیح، ډیره مننه. کتونکو د زیم یونین کونسل او د شیرپو یونین کونسل لپاره زه دغه پروګرام کول غواړم هغوی ته دا خواست کوم چې خیا شهید ماډل سکول کې یو خو د پردې ډېر انتظام دی، بل چې کوم دی خویاندو ته پکې ډېر زیات تحفظ ورکړی کېږي، بل چې کوم دی نو بچی پکې ډېر زیات محفوظه دي او ډېرې قابلې بچی دي. خو هغه والدینو ته مې دا خواست دی چې څنګه موږ ذکر کوو چې دا هومیوپیث ډاکټر وایي چې یاره ما له مریض ړومبي کې راولي نو علاج د جړلې نه وشي. نو خو چېرې دا فپ نه ماشوم دلته کې رالو او تاسو تر 10مه پورې پرېښود په شهید ماډل های سکول کې نو ریزلټ یې وګورئ. دې وخت کې چې کوم ریزلټ ورکړ د کومو طالباتو سره طالب علمانو سره چې موږ خبرې وکړې او هغه خلکو هم ځان له فخر ګڼه هغه والدینو چې موږ خپل بچي په شهید ماډل های سکول کې داخل کړی دی. نو چې د شیرپو اوسېدونکي او د زیم اوسېدونکي هغې دې سکول ته نه راولي نو زیاتې به کوي او راشي ازمیښتو کې یو پیره پکې ماشوم داخل کې خو مطمئن نه وي بیا صحیح ده. خو تاسو د چا څه قسمه خبره کړي چې دا بلډینګ له خاص سره میډم هم هغې کې یو ډېر مهم رول ادا کړ او د دې ورته ښه سرپرستي حاصله ده او دغه شان د پلرحمان صاحب چې کوم دی نو هغه ډېره زیاته دلچسپي اخلي او بله د میډم وس کېږي خدای ورکړی دی دا خپل بچي چې کوم دی په نورو غټو ادارو کې چې نومونه دي او بلډینګونه دي
خپل بچي دلته داخل کړي دي او اوس مې ورسره خبرې کولې وي د خپلو بچو نه مطمئن یم او نن یې چا پکې ترډ پوزیشن واغسته چا پکې سیکنډ واغسته او موږ پکې د هغې بچیانو سره هم خبرې اترې وکړې د دوی بچیانو سره نو هغوی چې موږ په دې خپل سکول کې خوشحاله یو او چې څنګه نورو ماشومانو ته ګوري دغه شانتې موږ ته هم ګوري نو دا یو مثال دی سرکاري سکول استاد خپل ځان سره بچې نه داخلوي او خو دغه شانتې چا سکولونه ویستلي دي نو موږ کتلي دي خپل بچې په بل سکول کې وي دا واحد خیا شهید ماډل های سکول دی چې دوی خپل بچي هم داخل کړي د نورو بچو له هم دعوت ورکوي نو ډېره مننه خپل بچي راولئ